نن په ټولې نړۍ کې د صحافت عالمي ورځ منځلې کیږي. راغلیو پریس کلب پرچینار ته د صحافیانو ورونو نه پوښتنه کوو چې هغوی ته کوم قسم ته اندروني او بیروني مشکلات دي او د سره د علاقې په ترقۍ کې صحافت کوم قسم ته کردار ادا کولی شي. صحافت څه دی؟ یو انتهایی مشکل پیشه دی. همداسې موږ که د خپل علاقې خبره وکړو د کور مې لوکیشن وجې نه څه موږ کوم لوکیشن کې پراته یو دې وجې نه موږ ته ډېر مشکلات ویلی سي. موږ زیاتره سټورۍ څه وي هغه اکثر د مرګ ژوبلې مختلف واقعات مسایل دي. اکثر موږ ته که چې د مومنټ کوو لیارو کې تګ راتګ ورکې مسنوي دغو وجې نه لکه څنګه د معاشرې نور خلک متاثر دي. دا شی موږ تربیتي ورکشاپونه پاتې یو، نور ټریننګونو ته نشو تللی. ملک نورو علاقو کې څه ایونټ وي هغه کې شرکت کول وي، نور صحافیان لوړ شي، نورو علاقو موږ نه پاتې یو. نن ورځې کوم صحافیانو ته مشکلات دی هغه ادارو ته را په کومو ادارو سره دوی کار کوي، کوم چینلو سره، کوم اخبارونو سره هغوی تنخواهانې نه ورکوي، هغوی کوم خبر هغوی تعلق وي هغوی په هغه باندې رسي غوټو غوټو سرخیو هغه پورې دوی محدود پرېښلي دي. نو دې وجې نه نن ورځې صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات دی، هغه عملي هغه جاني. مو دې حوالې سره دا یو میسیج حکام بالا ته انتظامیې ته دا میسیج ورکوو چې تاسو د صحافیانو لپاره خپل تعاون سره وکړئ. یقینا معاشرې کې علاقې کې صحافیانو کوم کردار دی چې کومې مسلې مسایل صحافي برادري په جاګه کوي، یقینا دې کې د صحافیانو برادرانو ډېر رول ادا کوي. د قبایلي صحافیان ډېر ګوناګون مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې کې غټه وجه دا دی که موږ چې ته یوه سټورۍ کوو یا چې ته ریل ریپورټینګ کوو نو هغې کې موږ ته مشکلات مخته کیدای شي. او صحافیانو کې د کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا پرچینار پریس کلب دی پریس کلب کې بلډینګ خو ماشاءالله وي ډېر ښکلی بلډینګ دی، خو بلډینګ نه علاوه دې کې صحافیانو ته هیڅ قسم ته سهولیات شته نه دي. که موږ وکسو څومره ټریبل علاقې دي هغه نه علاوه ضلع کوروم دی چې هغه مختلفو بم دمکو کې او مختلف دهشتګردۍ هغه کې د صحافیانو شهادت هغه شو. بله خبره دا چې کوم ټریبل علاقې دي هغوی صحافیانو ته چې کوم مشکلات دي موږ ادارو نه حکومت نه دا هغه کوو چې په کار دی چې کومې وعدې شوي دي صحافیانو سره، صحافیانو کومې وعدې دي په کار دی چې هغه د پوره کړلی شي.